أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأصفاد سرابيلهم من قطران وتخشى وجوههم النار ليجزي الله كل نفس ما كسبت إن الله سريع الحساب. سورة ابراہیم آغا شروع بہاغی کی آخرنے باب هغه ذکر کېدو چې تخفیفات او زواجر داغی سرا دلیل نقلی باندې تفصیلا واقعه د ابراهیم علیه السلام او بیا بهغه کې د آیاتونو تذکره شي و 48 نمبر آیات پوری برون دا تذکرہ کیدا سرابیلهم من قطران وتخشى وجوههم النار. چې د دوی قمیصونه هغه به د رانجو وي او د دوی قمیصونه هغه به د ګوګړو وي. نو د هغې تذکره شوی وه دا ګوګړ او هغې ځکه ویلو دا په انسان پورې جوختیږي، اور زر اخلي او اور تیز هم وي. په دې وجه باندې دغه ذکر کړو. وتخشى وجوههم النار او پټ بوي مخونه، پټوي به مخونه دوی لره اور. بیا دغه تذکره شوی وه چې کمی زنانا هغه به پردو غمونو کو جاړي او ورد کوي، الله به هغوی له سزا ورکوي. د دغه ګوګړو دغه جامې دا به ورته اغوستی، یعنی مالش به ورله دې ورکوي او دوی ته به دغه سزا او دا میلاویږي. لیجزی الله کل نفس ما کسبت، د پاره د دې چې بدله ورکړي الله تعالی هر نفس لره ما کسبت د عمل د هغه. نو دلته ذکر دا قیامت زګه دی چې هر نفس ته د هغه د عمل بدله میلاو شي او د هغه چې کم عمل کړی وي د هغه عمل هغه ثواب ورته ورکړی شي، جزا او سزا ورته میلاو شي. ان الله سریع الحساب، یقینا الله تعالی زر حساب کوونکی دی. الله تعالی سره هغه زر حساب کوونکی دی. هذا بلاغ للناس، دا قرآن د پاره د رسولو دی، یا هذا بلاغ للناس دا صورت د پاره د رسولو دی خلقو ته، چې په دې صورت کې سړي دا خلقو ته رسول پکار دی، یا په دې قرآن کې سړي دې خلقو ته رسول پکار دی. ولینذروا به د پاره دی چې ویرول شي په دې سره خلقو لره. څه مطلب چې دا خلق په دې سره ویرول شي، دې خلقو ته یره میلاو شي. یره ورته ولې میلاو شي؟ چې آخرت ژوند دی او بیا قیامت دی، دا قیامت نه ویرول شي چې هلته بیا حساب کتاب دی. د دې لپاره ورته بیان د قرآن دی، د دې لپاره ورته رسول د کتاب دی. سوجا ولینذروا به چې ویرول شي په دې سره خلقو لره، چې دا خلق په دې باندې څه کېږي ویریږي. او دریم ولیعلمو
او د پاره دی چې پوهاشي خلقو انما هو اله واحد چې یقینا الله تعالی حقدار د بندګۍ یو دی یکتا دی یگانه دی او سلورم صفت ولیذکر اولو الالباب د پاره دی چې نصیحت واخلي د صفا عقل والا نو سلور خبرې په صورت کې ذکر کړي صورت په آخر آیت کې مخ کې ویلو چې دا خلقو ته دا قرآن د سره پاره بیانول دي د دې صورت دعوه سوا د صورت دعوه لتخرج الناس من الظلمات الى النور د پاره د دې چې وباسي خلقو لرا د تیارونو رڼا ته د صورت اصل خبره سوا چې دا خلق د تیارونو رڼا ته وباسي نو دای سوي هاذا بلاغ للناس دا قرآن یا دا صورت د پاره در رسولو د خلقو ته نو سوره مائده کې هم الله پاک پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام دوی یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس سوئی اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بلغ ورسوا ټول ما هغه انزل الیکا چې نازل کړی شوي دي تا ته د طرفه د ربستانه وان لم تفعل او کته داسې ونه کړل فما بلغت رسالته نو نه دی رسولی تا هېڅ پیغام د الله پیغام دا به رسې که تا ته د مرګ او د دې خطره وي یا تا ته د بل څه طرف نه خطره راځي والله یعصمک من الناس الله تعالی بچ کوونکی دی تا د خلق الله تعالی بچ کوي به تا د خلقونه ته به خپله مسله بیانې ته به تذکره کوې ذکر او هغه بیان کې که تا د خطره راځي د هر قسمه طرف نه والله یعصمک من الناس الله تعالی بچ کوي تا د خلقونه نو دی پیغمبر ته هم په دې کې ستړی خطاب دی چې تم رسول کوه بیان کوه نو دلته وی هاذا بلاغ للناس دا قرآن د پاره د رسولو د خلقو ته یا دا صورت د پاره د خلقو د رسولو دی د څه دپاره ولینذروا به چې ویرولی شي په دې سره خلقو لره چې په دې سره خلقو ته یره میلاو شي چې د آخرت او د مرګ تیاری ورته رایاد شي پس د مرګ نور د سوال جواب رایاد شي او د الله مخې ته ودرېدل هغه ورته رایاد شي د دې لپاره قرآن نه دی چې بس صرف د سر نه شروع شي اختتام ته ورسي او په هغې باندې څوک پوهه نه شي نه د قرآن بیان د دې لپاره دی چې په خلکو کې یره پیدا شي ولینذروا به نو دویم صفت دا دی نو په دې کې اشاره څه ته شوه قیامت ته شوه په دې هذا بلاغ للناس کې اشاره څه ته شوه رسالت ده ځکه چې الله قرآن را لېږلی او جبریل امین له ورکړی پیغمبر ته را رسولی نو پیغمبر د هغې بیان کړی نو هذا بلاغ للناس په دې کې اشاره څه ته شوه رسالت ته شوه او په دې دویم کې ولینذروا به او چې ویرولی شي په دې چې خلقو لره نو د قیامت نه ویرولی شي او دریم وليعلموا انما هو اله واحد د پاره دی چې پوه شي خلق چې یقینا الله تعالی حقدار د بندګۍ دی واحد یو دی یگانه دی یکتا دی چې الله جل شانه دا خلق وپېژني چې د عبادت لایق صرف هغه ذات دی د هغه نه ما سوا بل ته سجده نشته بل ته رکوع نشته بل ته آواز نشته څلورم ولیذکر اولو الالباب د پاره دی نصیحت واخله صفا عقل والره نو په دې کې دې ته اشاره شوه چې دی به عبادت مالی کوي او که عبادت بدني کوي دا به ټول د چا لپاره کوي دا به د الله لپاره کوي نو صورت 15 حصې و اولني اته آیاتونه په هغې کې ترغیب و تبلیغ ته او تمهید و تذکیر بایام الله او بیا په هغې کې هر پیغمبر د هغه قوم په ژبه کې رالیږلی او چې هغوی ته بیان وکړي په هغې باندې تایید د موسی علیه السلام واقعه راوړې وه بیا یې په صورت کې 4 زره لفظ د علم راوړی و د اول علم نه وروسته جګړه ذکر کوله د مشرکانو او د انبیاو په دویم علم نه وروسته بیا جګړه ذکر کوله د مشرکانو د یو بل سره په جهنم کې د دریم علم نه وروسته بیا د 2 فرقو مثالونه راوړل
د موحدینو او د مشرکانو د څلورم علم نه وروسته بیا زجر او تخویف راوړو او تفصیلا واقعه د ابراهیم علیه السلام په دلیل نقلی سره راوړو او صورت به ختم. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.